السلام علیکم. د شمال خبرونو سره زم اکرم خان تاسو اورئ ګورئ شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پارټي ترجمانانو غونډه ترسره شوې ده. اجلاس کې په سیاسي صورتحال او حکومتي کارکردګۍ باندې هم د وزیر اعظم او شرکا ته بریفینګ ورکړی شوی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھټو جلسې دوران ویلي چې عمران خان تر 11 جنوري پورې استعفا ورنکړه نو لانګ مارچ په کیږي. بلاول بھټو زرداری ویلي چې عمران خان ماته خوړلې اوس د پی ډی ایم نه انارو غواړي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د اپوزیشن پی ډی ایم په جلسه رد عمل ظاهر کړي او ویلي دي چې د لاور او لاړکاني په سړکونو جلسې کوونکي اوس د یو بل ملمانه جوړ شوي دي. خو بل طرف ته پی ډی ایم کې اختلافات هم پیدا شوي ځکه چې د لاړکاني جلسې کې د پی ډی ایم بعضې مشران غیر حاضر او په نظر نه دي راغلي. ټول ملک کې کورونا له وجې د تېرو 40 غنټو دوران 1940 کسان د کورونا په رنځ اخته شوي. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق نور 55 کسان د کورونا وایرس له کبله په حق رسیدلي دي. د صوبه بلوچستان علاقه هرنۍ کې په اف سی چوکۍ حمله شوې. د نامعلومه کسانو لخوا د حملې په نتیجه کې د فرنټیر کور ځوانان په وطن ځان قربان کړي او شهیدان شوي دي او حمله کوونکي په تیښته کې کامیاب شوي. 1 جنوري نه د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې د اضافې امکان دی. د زراعمو وینا ده چې 1 جنوري نه پټرول 2 روپۍ 80 پیسې په لیټر، ډیزل 3 روپۍ 12 پیسې په لیټر ګرانېدی شي. اوګرا د 1 جنوري نه د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د رد و بدل سمري پټرولیم ډیویژن ته لیږلې ده. پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز پی آی ای د سعودي عرب په سفري پابندۍ کې نرمي نه وروستو د فلایټ اپریشن شروع کولو اعلان کړی دی. د پی آی ای ترجمان مطابق د کورونا وبا له کبله سعودي حکومت صرف یک طرفه اجازت ورکړی. اسلام آباد کې ټرافیکي حادثه رامخته شوې، نتیجه کې 4 کسان مړه او 11 ژوبل شوي دي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینې اجلاس شوی. د صوبایي کابینې اجلاس کې په 18 نکاتي اجنډا خبرې اترې شوې دي. صوبایي کابینې د خوراک پالیسۍ جایزه اخیستې او په نور اهم امور هم خبرې اترې او غور کړی. ډېر یخ موسم له کبله ایمرجنسي لګولی شوې. خیبر پختونخوا ایکسټریم کولډ ویدر ایمرجنسي ناپېښ شوې. محکمه ریلیف اعلامیه جاري کړې ده او د ډېر یخنۍ له وجې د بې کوره خلکو دپاره د کور او خوراک بندوبست باندې هم غور شروع کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له اړخه د پېښور ماډل ټاون سنگي بنیاد په مقرره وخت د کېښودلو حکم ورکړی شوی. وزیر اعلی محمود خان پېښور کې د نوي بس ټرمینل جوړولو او نورو ترقیاتي منصوبو ترسره کولو هم احکامات جاري کړي دي. چترال کې جیپ جوړې کندې ته پرېوتې، نتیجه کې یو کس په حق رسېدلی او 2 کسان سخت ژوبل شوي دي. حادثه واورې باندې جیپ ښویېدو له کبله رامخته شوي. دیر کومراټ کې 14 کلن ځوان د اوچت ځای نه ښکته پرېوتو په نتیجه کې په حق رسېدلی. 14 کلن رضا خان ولد جانزیب خان ځنګل ته تللی و، خپې ښویېدو له کبله جور ځای ته پرېوتې. د مصر په یو هسپتال کې اور لګېدلی، نتیجه کې د کورونا 2 مریضان سوځېدلي او په حق رسېدلي دي او 15 کسان سخت ژوبل شوي. ایران کې د واورې ګټ را پرېوتې چې له کبلې 10 کسان مړه او ګڼ شمېر بېدرکه شوي دي. د شمال ریډیو قدرمندو اورېدونکو او کتونکو دا د خبرونو سرټکي د خبرونو تفصیل خو د یوې دمې نه وروستو. که تاسو نړیوال، سیمایي، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 اف ام اوریدلی شئ.
شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمه‌ییز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. د مین وروسته یو ځل بیا هرکلی اوس د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پارټۍ ترجمانانو غونډه شوې ده. اجلاس کې په سیاسي صورتحال او حکومتي کارکردګۍ باندې هم وزیر اعظم او شرکا ته بریفینګ ورکړی شوی. وزیر اعظم عمران خان ترجمانانو ته د نوې پالیسۍ باره کې هم خبرتیا ورکړې ده. غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان په شمول ټول اراکین او ترجمانانو ګډون کړی. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بوټو جلسې دوران ویلي چې عمران خان تر 1 جنوري پورې استعفا ورنکړه نو لانګ مارچ به کیږي. بلاول بوټو ویلي چې عمران خان ماتې خوړلې اوس د PDM نه انارو غواړي. د لاړکاني جلسې ته بېنظیر بوټو برسۍ په موقع د PDM مسلم لیگ نواز نائب صدر مریم نواز ویلي چې PDM کې د مخالفت جوړونکو ارادې به هیڅکله نه کامیابیږي او دغه ارمان به یې نیمګړی پاتې کیږي. د مسلم لیگ نواز رهنما زیاته کړې چې تر څو پورې حکومت نوی رخصت شوی نو د غریبانو غربت کې به نور هم اضافه کیږي. هر طرف ته په عوامو د ګرانۍ توپان جاری دی. بلاول بوټو د برسۍ د تقریب ته ویلي چې حکومت غریب تاجران، مزدوران، زمینداران، ډاکټران او استادان هم نه دي معاف کړي. په څه نه څه طریقې هغوی ته تکلیف رسولې، ګرانۍ یې پرې راوستلې، د هغوی ژوند یې آرام ختم کړی. آصف علي زرداري ویلي چې وزیر اعظم دې حکومت پرېږدي او د الیکشن اعلان دې وکړي او موږ د جیل برو تحریک شروع کولو ته هم تیار یو. هغه ویلي چې پاکستاني عوام د موجوده حکومت په ختمېدو خوشحاله دي. بلاول بوټو ویلي که حکومت 1 جنوري پورې استعفا ورنکړه نو لانګ مارچ به کیږي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د اپوزیشن PDM په جلسه رد عمل ظاهر کړی دی. هغه ویلي چې د لاهور او لاړکانۍ په سړکونو جلسې کوونکي اوس د یو بل ملمانه جوړیږي. خو بل طرف ته PDM کې اختلافات هم پیدا شوي دي ځکه چې د لاړکانۍ جلسه کې د PDM بعضې مشران غیر حاضر او په نظر نه دي راغلي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي چې مولانا فضل الرحمن د لاړکانۍ د بېنظیر بوټو په برسۍ کې ولې ګډون نه دی کړی. وزیر خارجه ویلي چې دا اول ورځې نه ما ویلي وو چې د پاکستان ډیموکریټک موومنټ صفونو کې ماتوالی راغلی. هغه ویلي چې زما PDM نه پوښتنه ده چې کله به استعفا ورکوي چې مفادات په بنیاد باندې جوړ شوی PDM ډله به ډېر زر خپل انجام ته ورسي. شاه محمود قریشي ویلي چې د ماضي مخالفین نن د یو بل ملمانه جوړیږي. هغه ویلي چې ډېر زر به PDM ډله د یو بل نه د جدایي لار اختیار کړي. وزیر خارجه ویلي چې بھارت د پاکستان خلاف مختلف سازشونه جوړوي. بھارت د CPEC د ناکامه کولو د کوشش کوي. هغه ویلي چې پاکستان د خپل دفاع پوره صلاحیت لري او څوک هم په ناپاکو ارادو پاکستان ته نه ګوري ځکه چې هغوی ته همیشه دپاره غاښ ماتې جواب ورکړی شوی دی. ټول ملک کې کورونا له وجې د تېرو 40 غنټو دوران 1994 کسان د کورونا په رنځ اخته شوي دي. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق نور 55 کسان په حق رسیدلي دي. دا مهال ملک د فعال کیسونو تعداد 1,478 ته رسیدلی. د کورونا کیسونو کې مسلسل اضافه جاری ده. د NCOC حکام وینا ده چې احتیاط سره کورونا قابو کېدی شي. NCOC په ټولو عوامو د احتیاط کولو غږ کړی. د صوبه بلوچستان علاقه هرنای کې په یبسي چوکۍ حمله شوې. د نامعلومو کسانو لخوا د حملې په نتیجه کې
د فرنټیر کور وځوانانو په وطن ځان قربان کړي او شهیدان شوي دي او حمله کوونکي په تیښته کې کامیاب شوي. د صوبه بلوچستان علاقه هرنۍ شیرک سیمه کې د اف سی چیک پوسټ باندې حمله کوونکو حمله کړې ده. د حملې په نتیجه کې د اف سی نائب صوبیدار ګلزار، سپاهي فیصل، عبدالوکیل شیرزمان، سپاهي جمال عبدالرؤوف او فقیر محمد شهیدان شوي دي. فورسز علاقه خپل ولقه کې اخیستې او هلته یې سرچ اپریشن شروع کړی دی. په دغه غمجنه پیښه صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان، ټول سیاسي، مذهبي او عام وګړو د افسوس څرګندونه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان خپل پیغام کې ویلي دي چې په خپل وطن د ژوند قرباني ورکوونکي به تل تر تله د خلکو په زړونو راج کوي او هغوی به همیشه دپاره ژوندي وي. وزیر اعظم ویلي چې حمله کوونکي د بھارت په اشارو پاکستان ته نقصان رسوي، خو د پاکستاني قوم هر وګړي د پاکستان د دفاع دپاره ځان قربانولو ته تیار دي. د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی صدر ویلکن بوس د هرنۍ په پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده. یکم جنوري نه د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې د اضافې امکان دی. د زرعي وینا ده چې یکم جنوري نه پټرول 2.8 پیسې په لیټر، ډیزل 3.12 روپۍ په لیټر ګرانې دی شي. اوګرا د یکم جنوري نه د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د ردو بدل سمري پټرولیم ډیویژن ته لیږلې ده. یاد دی چې حکومت په 15 دسمبر هم د پټرول او ډیزل نرخونو کې اضافه کړې وه. پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز پی آی د سعودي عرب په سفري پابندۍ کې نرمي وروسته د فلایټ اپریشن شروع کولو اعلان کړی دی. د پی آی ترجمان مطابق د کورونا وبا له کبله سعودي حکومت صرف یک طرفه اجازت ورکړې. پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز ترجمان ویلي چې سعودي عرب کې غیر پاکستانیانو دپاره به پروازونه چلولی شي. په دا هکله د پی آی چیف ایگزیکټیو افیسر ارشد ملک په هدایاتو نن پروازونه شروع کېدو اعلان شوی. د پی آی ترجمان ارشد ملک وینا ده چې سعودي کې غیر پاکستانیان راوستل زموږ ذمہواري ده. یاد ده چې سعودي عرب د برطانیه د کورونا نوي قسم له کبله بین الاقوامي پروازونه بند کړي وو. اوس یې پاکستان انټرنیشنل ایرلاین ته یک طرفه اجازت ورکړی دی. اسلام آباد کې ټریفیکي حادثه سره مخې ته شوې نتیجه کې 4 کسان مړه او 11 ژوبل شوي دي. ټریفیکي حادثه په سرینګر های وے باندې د کوسټر او سوزوکی پیک اپ جنګېدو له کبله رامخې ته شوي. پیښه کې 4 کسان په موقع په حق رسېدلي او 11 ژوبل شوي دي، کوم چې امدادي ټیمونو هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړي دي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینه اجلاس شوی. د صوبایي کابینه اجلاس کې په 13 نکاتي ایجنډا خبرې اترې شوې دي. صوبایي کابینه د خوراک پالیسۍ جایزه اخیستې او په نورو اهمو امورو هم خبرې اترې او غور کړی. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه اجلاس د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې پیښور کې ترسره شوی. کابینه غونډه کې د خوراک پالیسۍ او په عام قوانین او جرمونو کې ترمیم معاملې باندې هم خبرې اترې شوې دي. کابینه غونډه کې د مردان ابټاباد، ډیر اسماعیل خان او بنو دپاره هم د واټر اینډ سینیټیشن کمپنیانو بورډ اف ډایریکټر منظوري ورکړی شوې ده. ډیر یخ موسم له کبله ایمرجنسي لګولې شوې. خیبر پختونخوا کې ایکسټریم کولډ ویدر ایمرجنسي نافذ شوې. محکمې ریلیف اعلامیه جاری کړې ده او د ډیر یخنۍ له وجې د بېکوره خلکو دپاره د شلټر او خوراک بندوبست باندې هم غور شروع کړی. خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې ډیر یخنۍ له وجې ایمرجنسي لګولې او محکمې ریلیف له طرفه د ټولو صوبې ډیپټي کمشنرانو ته هدایات ورکړی شوي چې صوبه کې د بېکوره خلکو دپاره د شلټر او خوراک بندوبست وکړی شي. د ایمرجنسي پروګرام تر مخه بېکوره خلکو دپاره 100 روپۍ د سهار ناشتې، د غرمې او ماښام د روټۍ دپاره هم 200 روپۍ پیکس مقرر کېدو فیصله شوې ده. یاد دې چې کراچۍ نه تر کشمیر او ټول ملک کې د یخنۍ سلسله جاری ده. بلوچستان کې هم د یخنۍ سخته سلسله شروع شوې ده. کوټه کې پاره د نقطې انجماد نه 15 ډیګري ښکته راغلې ده. د اوبو پایپونو او تالابونو کې اوبه جمع شوي دي. واوره ترېنه جوړه شوې. بلوچستان زیارت کې درجه حرارت -8 او قلات کې -2 ریکارډ شوې. ضلع خیبر ملاکنډ ډیویژن، ګلګت بلتستان، مریض کردو، چلاس او نور سیمو کې هم یخنۍ خطرناک شکل اختیار کړی دی. کراچۍ کې هم درجه حرارت کم شوی.
یخې هواګانې چلیدل شروع شوي دي. محکمې موسمیات خبرداری ورکړې دی او د یخنۍ 7 کاله ریکارډ ماتېدو امکان یې ظاهر کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه د پېښور ماډل ټاون سنگ بنیاد په مقرره وخت د کېښودلو حکم ورکړی شوی. وزیر اعلی محمود خان پېښور کې د نوي بس ټرمینل جوړولو او نورو ترقیاتي منصوبو ترسره کولو هم احکامات جاری کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې متعلقه محکمو ته هدایات جاری کړي چې ټولې ترقیاتي منصوبې دې په وخت سرته ورسولی شي. وزیر اعلی ویلي چې پېښور کې د نوي بس ټرمینل جوړولو باندې به مارچ کار شروع کولی شي او رنګ روډ به اګست پورې مکمل شي. وزیر اعلی د پېښور او سوات 440 جوماتونو شمسي توانایي ته د منتقل کولو هم منظوري ورکړې ده. وزیر اعلی ویلي چې موجوده حکومت په عوامي مسایلې په هنګامي بنیادونو حل کوي. حکومت عوام دپاره د ترقۍ سوچ لري. هغه ویلي چې موجوده حکومت تر نن پورې ملک کې ډېر ترقیاتي منصوبې ترسره کړي او بعضو منصوبو باندې کارونه جاري دي. چترال کې جیپ جوړې کندې ته پریوتې، نتیجه کې یو کس په حق رسېدلی او 2 کسان جوبل شوي دي. حادثه واوره باندې جیپ ښویېدو له کبله رامخې ته شوې ده. ضلع چترال وادي کې لاش ترینپور ته تلونکی جیپ د کوروغ جال په مقام سړک باندې ښویېدو له کبله جوړې کندې ته پریوتې. نتیجه کې ځایي اوسېدونکي سید انور په حق رسېدلی او 2 کسان سخت جوبل شوي دي. جوبل کسان امدادي ټیمونو د ضلع چترال ضلعي هسپتال ته علاج دپاره رسولي دي، چرته چې د هغوی علاج روان دی. دیر کومراټ کې 14 کلن ځوان ته اوچت زینا ښکته پریوتو په نتیجه کې په حق رسېدلی. 14 کلن رضا خان ولد جانزیب خان ځنګل ته تللی و، خپې ښویېدو له کبله جور ځای ته پریوتې چې له کبله یې په موقع په حق رسېدلی. ځایي اوسېدونکو خپل مدد په خپله د حق رسېدلي لاش د هغه کورنۍ ته حواله کړی دی. د مصر په یو هسپتال کې اور لګېدلی، نتیجه کې د کورونا 7 مریضان سوځېدلي او په حق رسېدلي دي او 5 کسان سخت جوبل شوي. د ذرایع مطابق د مصر القلوبیه کمیشنري قاهره شمال طرف ته آباده علاقه ده. د هغې علاقې په هسپتال کې د کورونا مریضانو دپاره جوړ شوي هسپتال کې اچانک اور لګېدلی. د اور لګېدو په نتیجه کې د کورونا 7 مریضان سوځېدو له کبله په حق رسېدلي او 5 کسان سخت جوبل شوي. د اور لګېدو وجه نه ده معلومه شوې. تحقیقات جاري دي. ایران کې د واورې ګټ راپرېوتې چې له کبله یې 10 کسان مړه او ګڼ شمېر بېدرکه شوي. د ایران دارالحکومت تهران په شمالي علاقه کې واورې ګټ راپرېوتې، نتیجه کې 10 کسان په حق رسېدلي. ایران کې د واورې طوفان 4 علاقې متاثره کړي دي چې له کبله یې ګڼ شمېر انسانان بېدرکه شوي. امدادي ټیمونو د تلاش کار جاري ساتلی. د واورې ګټ راپرېوتو پیښه کې د 10 کسانو لاشونه ترلاسه شوي دي. دا شمال ریډیو قدرمند اورېدونکو او کتونکو خبرونه به جاري وي، خو یو وړه دمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمهیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپله رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو، شمال ریډیو 98.6 FM.
हाँ बच्चे गाले गाले तका एम्बुलेंस वाहन दे बीमारान पकी दी अस्पताल तवली शाबाश बच्चे कله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کېدای شي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی تاسو د شمال ریډیو د اولیسي خدماتو څانګې له اړخه واورېدو. د خپلې مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा की दर दीवार हिला दो, माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात, कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए. तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़. शमाल रेडियो 98.6 FM. السلام علیکم. زه وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوښي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسختن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم او رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلچر او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپېڅلو مشرانو په اړه کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واورئ او د خپل پرون، نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشاله مینې، رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل ولس بیدار کړئ. زمونږ आवाज ستاسو आवाज. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM.